السلام علیکم ملګرو د باجوړ عوامو پرون یو ځل بیا د خپل امن د پاره یو پر امن احتجاج کړی دی. پر امن احتجاج کې د باجوړ عوامو ځان سره سپینې جنډې هم نیولې وي. د سپینې جنډې مطلب امن دی چې یعنې موږ امن غواړو په خپله خوره باندې موږ په باجوړ کې امن غواړو. دې نه علاوه الیمین ګنډاپور هم په دې باندې یو ویډیو پیغام جاری کړی چونکې ډېر خلکو وی چې الیمین ګنډاپور لا تر اوسه غلی دی دغه د باجوړ په دې حالاتو باندې تر اوسه ولې څه پیغام رانغو. نو الیمین ګنډاپور هم خپل پیغام جاری کړی دی. الیمین ګنډاپور څه ویلي دي په خپل پیغام کې ویډیو پیغام کې چې دغه کمې خبرې دې سره هم شریکوم. دې نه علاوه الیمین ګنډاپور ډیپټي کمشنر له هم څه احکامات ورکړي دي. هغه څه احکامات دي په هغې باندې هم د ویډیو کې ډیټیل سره خبرې کوو. نو د باجوړ حوالې سره ډېر اهم اپډیټس دي په دې ویډیو کې. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. پرون د باجوړ عوامو یو ځل بیا د امن دپاره احتجاج کړی دی. د باجوړ عوامو ځان سره سپینې جنډې هم راغشتې وي. د سپینو جنډو راغشتو مطلب دا چې مونږ امن غواړو. صوبایي حکومت پی ټی آی چې کوم دی په دې باندې هم خپل ریاکشن جاری کړی دی. الیمین ګنډاپور یو ویډیو پیغام جاری کړی دی. ګنډاپور په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دی چې کې پی کې زموږ صوبه ده او زموږ مشاورات نه بغیر فیصلې مسلط کول نه دي پکار. مطلب د وفاق حکومت ته ویلي چې دا زموږ صوبه ده اټ لیست چې دلته تاسو سره اپریشن کوئ یا سم کوئ نو موږ سره مشاورات کوئ. دا یې ولله ویلي دي چې مطلب زموږ د مشاورات نه بغیر تاسو چې کومې فیصلې دي هغه دلته مسلط کوئ ما. ګنډاپور مزید ویلي دي چې باجوړ کې معصوم شهري شهید شوي دي. داسې چې کوم معصوم شهري شهید کیږي نو دې په وجه د عوامو او د فوج په منځ کې د اعتماد د رشته ختمیږي. اعتماد ختمېدو وجه بار بار ناکام اپریشن هم ده. په دې وجه موږ دا جنگ نه ګټو. د الیمین ګنډاپور دا خبرې کړې دي. ګنډاپور مزید ویلي دي چې زه ټول ډیپټي کمشنرانو ته احکامات جاری کوم چې تاسو کرفیو او دفعه 144 مه لګوئ تر څو تاسو هوم ډپارټمنټ نه اجازت نه وي اخیستلې. نو الیمین ګنډاپور ټول ډیپټي کمشنر ته ویلي دي چې تاسو کرفیو مه لګوئ تاسو دفعه 144 مه لګوئ. کرفیو چې کومه نافذ کیږي د علاقې په یو علاقه کې چې کله کرفیو نافذ کیږي نو هغه د ډیپټي کمشنر په حکم باندې نافذ کیږي. ډیپټي کمشنر چې کوم دی هغه دغه له حکم وکړي پولیس ته علاقې چې کومه تاڼه وي غټه سنټرل تاڼه چې کومه وي مختلف تاڼو کې خپل سرکولر جاری کړي چې د فلاني ځای کې کرفیو د فلاني ځای کې 144 لګوئ. نو دا د ډیپټي کمشنر په حکم باندې کیږي. نو ځکه الیمین ګنډاپور ډیپټي کمشنرانو ته ویلي دي چې تاسو د هوم ډپارټمنټ د اجازت نه بغیر کرفیو مه لګوئ. جی دې نه علاوه الیمین ګنډاپور چې کوم د کې پی کې حوالې سره کوم بیان جاری کړو د بجاوړ چې کوم عوام دي د هغې حوالې سره چې کوم ویډیو پیغام جاری کړو د هغې مین خبرې تاسو سره ما وکړې. دې نه علاوه د باجوړ عوام چې کوم دي هغه د پر امن احتجاج د امن نارې بار بار وخي او د امن چې کله هم هغه احتجاج کوي نو په لاسونو کې سپینې جنډې هم راغشتې وي. جي نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.